أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورہ بنی اسرائیل دا مکی سورت دے پا نزول کی پنزوستم دے پس دا سورہ قصص نازل شوے دے او مخ کی دا سورہ یونس نازل شوے دے او ترتیب مصحفی کی واللسم سورت دے. مخ کی صورت سربتو مخ کی صورت شروع کی بتوحید شروع شیو مخ کی صورت هم بتوحید سر شروع شیو نو دا هم بتوحید سر شروع شو نو زکی ورپسی دا صورت راوڑو. مخ کی صورت پاول کی اعلان شیو چې دا الله عذاب راځي نو دې صورت کې وجه د عذاب خی چې د سوجن عذاب راځي. دریم وجه دا مخ کی ترغیب و هجرت تا په مکه کې نو دې صورت کې هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته هغه ذکر کړي. مخ کی صورت کی ویلو انما جعل السبت علی الذین چخکار بنو نو دی صورت کی شریعت د اصحاب السبت هغه ذکر گئی. مخ کی صورت کی ویلو ولا تکو فی ضیق مما یمکرون نو دی صورت کی داغی مثال خائی. پایت نمبر 127 کیلو مگی پتنسیا کی دهاغی نا چی دوی سے چلونا جوڑی نو دلتا با دهاغی مثال وخی. مخ کی صورت 125 آیت کی ویلو ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ نو دی صورت کی وای چې دا کار کون کے نو خلق بددی کلی نو باسی نو زړه نه تنګي یعنی چې خلق دعوت تا راب دعوت ول ورکی او دین دیته رابلی نو دا کار بکیو که څوک د کلی د دین او باسی نو خپل زړه نه تنګي ځکه د انبیاو سره مخ کی سره دا شیو د دعوت بوج هغه د کلی د دین وسته شیو. مخ کی ویلو ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دا الله تعالی مرګرتیا دا تقوادارو سره او د محسنینو سره دا نو دی صورت کې نمونه د نصرت د الله تعالی د موحدینو سره خایي چې د الله پاک نصرت او مدد څنګه راځي. مخ کی ویلو واصبر وما صبرك الا بالله نو دی صورت کې نمونه د صبر ذکر کړي. صبر کوا او صبر مگر په توفیق د الله پاک سره دی نو دلته دغه صبر هغه نمونه دا ذکر کړي. مخ کی صورت کې عذاب پاغه مخکینی قومونو ذکر کړه نو دی صورت کې وجد عذاب په د خلکو دراتلو ذکر کړي. مخ کې د دنیا یری دا ذکر کړي نو په دې صورت کې یره د آخرت ذکر کړي. مخ کې ویلو چې قرآن منګ د رشد او د هدایت د پار را لېږلی دی نو دې صورت کې وایي چې پخوا مې هم کتابونه را لېږلي. مخ کې اثبات د توحید وشو نو دې صورت کې وایي چې چا د توحید نه منو د توحید نه انکار وکړو نو عذاب به پرې راځي. مخ کې مسله توحید بیان شوه خلق نمانی او نبی زړه دا متنګوا
نو دغه شانتي نور وجه ذکر کړي مفسرینو مخکې مسله توحید په دلیل عقلیه نقلیه وهیه سره ذکر شي وا نه په دلیل عقلیه سره نو دلته زجر د مشرکانو د چاغوي نه مني مخکې مشرکانو قومونه هغه مسخره کوله پامبیاو په حق پرستو پسې نو دلته انجام ذکر کړي لکه فرعون ته وګوره چې بیا ول د هلاکت په وخت کې بخله کې خټا چولی وا د اخر په صورت کې لفظ د حکمت راوړیو چې تاسو بلنه کوي دی د الله لارې ته نو وای دلته حکمت سره د حکمت دلته تفصیل کوي او داغي وضاحت کوي دوی مطالبه د معجزې کوله نو په دې صورت کې هغه واقعه د معراج هغه به ذکر کوي تفصیلا یا مخ کې صورت کې چې کم خلق او عمل کوو په جهالت په ناپوهۍ سره نو دې صورت کې وای چې دیو کار په انجام او علم درته نه نو دا کار مکو ځکه د عذاب بر باندې راشي او د ګناه مستحق بشي مخ کې پیغمبر ته ویلو بل وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس دا کتاب د خلقو ته بیان کا تفصیل ورته وکا نو دلته وای چې په دې کتاب کې سره په دې کې شفا ده هغه به ذکر کړي مخ کې هغه دویتا تحدی او چیلنج ذکر کړی دی او دلته لعنت ته باغا ونه باندې یا مخ کی صورت چې په هغه کې د مچي ذکر وکړو چې تاسو د دین عبرت واخلئ دا څنګه د الله تابعدار ده دغه شان دي تاسو د الله تابعدار شئ کننو د څنګه بنی اسرائیل باندې عذاب راغله او تاسو باندې به عذاب راشي مخ کې مفترین ذکر کړل دلته داغه په مقابله کې واقع د معراج راوړه چې دی خلکو انکار د توحید نه کو او انکار د معجزې نه کو نو باغبان عذاب راتلو اغه عذاب اسباب ول مخ کې د خلکو د دې اختلاف ذکر کو د بنی اسرائیل نو وزدلته داغوی نور فساد ذکر کړي مخ کی صورت کې دعوه حکمت ذکر شوی نو په دې آیت کې باغه حکمت په 39 کې ذکر کی مخ کی د شاد ذکر کړو په قران کې سورې نحل کې نو دلته قران هغه شفا ده مخ کی د دنیا عذاب او دلته د آخرت عذاب ذکر کړي یا مخ کی د دلائل توحید ذکر شول نو دلته دلائل د نبوت ذکر کړي مخ کی نزول د عذاب نو دلته اسباب د عذاب ذکر کړي چې اسباب العذاب ول راضی مخ کی د توحید هغه په دلائل عقلیه سره ثابت کون دلته توحید په واقع د معراج سره ثابتې او دلته د بنی اسرائیل فساد نور ذکر کړي مخ کې الله پاک پیغمبر ته صبر وکا نبی علیہ السلام لس کاله صبر وکو الله د صبر بدله کې واقع د معراج خپل حبیب ته ورکړه دلته موضوع د دې صورت چې څنګه د امت په ټولو کې افضل له پیغمبر افضل له د ټولو انبیاو سردار دی دغه شانتي د امت د ټولو نه غوړه دی او دلته سلور اصول ذکر کړي د دې صورت سلور وجوه دي سلور خبرې دي چې دا د عذاب دراتلو اسباب دي یو انکار د توحید نا یا انکار د معجزاتنا
یا دا هغه شرک چې هغه مستمر وي یعنی همیشه لپاره په شرک کې اخته وي نو دا د سبب د نزول د عذاب دی په دې باندې عذاب راځي یا دویم هتک بیزتی د شعائر الله کول نو دا هم سبب د نزول د عذاب دی چې په دې باندې عذاب د الله راځي یعنی د آیاتونو د الله نه انکار معجزات داغینا انکار کول په دې باندې عذاب راځي هغه عزتمن سیز داغه بیزتی کول دریم وستل د رسول د خپل کلینا په دې باندې عذاب راځي او سلورم ټوکې او استهزاء کول په حق پرستو او په انبیاو پورې دا هم د عذاب د نزول وجل په دې باندې عذاب راځي سورت د سورې بنی اسرائیل وای د دې په فضیلت کې او د روایتونه یو د بخاری روایت ده د عبد الله ابن مسعود نه روایت ده هغه چې سورې بنی اسرائیل سورې کهف سورې مریم سورې طه سورې انبیاء چې دا په مخکینو کتابونو کې هم موجود ول بل روایت د ترمذی ده ابو لبابه د عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه پورې آرام نکاو او د کېدو بنا درسو پورې به چې سورې بنی اسرائیل تلاوت کړي نو دا دوا روایتونه په فضیلت د دې صورت کې چې یو خدای د مخکینیو کتابونو کې هم موجودو او دویم دا چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به در هغه پورې او د کېدو نه د سو پورې به چې دا سورې بنی اسرائیل هغه لوسته نو وز دا صورت ممتاز دے پسو خبرو سرا چې پدې کې بیان د علل د عذاب دویم دا چې دا صورت ممتاز دے په پنځیش چې پای کې امر او نواهی دي یا دا صورت ممتاز ده په واقعه د اسراء باندې یا دا صورت ممتاز ده په بیان د تاریخ د اسرائیل باندې یا دا صورت ممتاز ده چې په دې کې واقعه د معراج ده او پدې کې نور غني وجوهم دي یا دا صورت ممتاز ده چې پدې کې د ملک اصلاح او د ملک فساد د په مشر باندې راځي دا صورت ممتاز ده چې پدې کې تسبیح د هر چیز بیان ده دا صورت ممتاز ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روح تپوش شو دا صورت پدې ممتاز ده چې پدې کې با اولاد خپل موټلار د پاره دعا کوي دا صورت پدې ممتاز ده چې اولیاء الله چې الله تعالی ته نزدېکت حاصلای نو نورې غني وجه هم دي وز دعوه د صورتو چې د صورت سلور حصے ده اوله حصہ د یو آیت نواله تر اتم پنځوستم پورې او پدې کې د دې اولنۍ خبرې تذکره ده چې تاسو شرک مستمره یعنی دا شرک پدې باندې همیشه قائمېدل پاتې کېدل همیشه شرک کول دا نزول د عذاب پدې راځي دا اسباب د عذاب دي یعنی تاسو د شرک کې پهلی نزان بچ وساتئ یا په انکار د توحید نزان بچ وساتئ نو پدې اولنی
دا یو آیت نواله تر اتم 50 پوری پدی آیاتونو کې بردی تذکرہ کیږي بیا د یو کم شپیتم نواله د 15 یا پوری پدی کې دا دی خبره تذکرہ دا چې تاسو بے عزتی مکوئ د شعائر الله یعنی انکار د آیاتونو د الله نه مکوئ دا غ عزتمن زګونو د هغه بے عزتی مکوئ معزز زګونو بے عزتی مکوئ بیا به د شپږ او یایم نواله تر سلم آیت پورې با پدې کې د دغه خبرې تذکرې چې تاسو د رسولانو وستل مکوئ د خپل کلونه زکه دا اسباب د عذاب دي د اسباب عذاب به در باندې راشي بیا د یو آیت نواله تر اخره پورې پدې کې د دغه خبرې تذکرہ ده چې تاسو استهزاء او ټوکې مکوئ په حق پرستو پورې په انبیاو پورې کنر عذاب به در باندې راشي څنګه چې بنی اسرائیل ټوکې استهزاء کول پشان د فرعون بیا چې کله عذاب راغی نو بیا ولا په خله کې خټ ور کړی او بیا لوی لوی مدونه کول خو ایمان د قبلې دو وخت نو الله دا خو د صورت مختصر خلاصه و چې سلور حصے دي بیا اولنې آیت نواله تر 58 پورې دا حصہ چې دا پدې کې ذکر کړي اول به دعوت توحید ذکر کی په سبحان الذي اسرا باندې بیا باغی باندې درې قسمه دلایل ذکر کی دلیل عقلیه نقلیه وحیه بیا په سلورم آیت کی تخویف دنیوي ذکر کی په واقعه د بنی اسرائیل او بیا ورپسې ترغیب توحید ته ذکر کی زجر زورنا و مشرکان ته ورکی او تخویفات ورکی تدو دویشتم 22 نمبر آیت پوری بدا تذکرہ دی سیزی د 22 آیت نبرست امور ثلاثه دری سیزونه به ذکر کړي چې په دې باندې تاسو د عذاب نه بچ کېږئ یعنی په دې باندې عمل وکړئ شرک پرې دی شرک نه بایکاټ وکړئ په شرک باندې ځان کلکوي ما بلکې داغې نه روګردانی وکړي مخ تی واړوي دویم د مخلوق سره احسان کوي عذاب بنرازي بچاو برازي ظلم زیاته مکوي نو دغه درې امور به ذکر کی چې دا پدې باندې د عذاب نه سړې بچ کیږي بیا به زجر ذکر کی او بیا به توحید رسالت او قیامت به ذکر کی تر 58 آیت پورې دا په دغه طریقه باندې تللی ده وسبحان الذي اسرا بعبده پاکی دا الله تعالی لرا د هر قسم شرک او د عیوبنا دا سی ذات ته جبوتره بند خپل په ټوکړه د شپې کې د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا پورې الذي باركنا حوله هغه چې برکت اچولې د منګه چار چاپیر د هغینا لنوریه من آیاتنا د پار دی چې وخایو دتا نخې د توحید او د قدرت زمنګا انه هو السميع البصير یقینا الله تعالی هر څاور او هر څه ویني الله والسبحان پاک تی اللہ تعالی منگ با مانزگی وائی سبحانک اللہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی نو دا هر قسم پاکی اللہ تعالی لردا دا هر قسم شرک ناو دا هر قسم نقصانات او دا عیوبنا انشاءاللہ بیا پا سبحان بانی سبا انشاءاللہ مکمل درس کو چې پاکی په څه طریقو قرآن کې الله ذکر کړی دا واقعا دلته درې قسمه ده یعنی په درې حصو کې تقسیم ده ان شاء الله تفصیل به ذکر کو درې سرور ورځې اخلي یو د مسجد حرام نه د مسجد اقصا پورې
دویمه د مسجد اقصا نه د عرش معلا پورې، او دریم د الله دیدار جنت جهنم. که کم سړی د اولنی واقعی نه د مسجد حرام نه د مسجد اقصا پورې کم سړی انکار وکړو، دا د قرآن نه انکار دی، دا سړی مسلمان پاتې کېدی نشي. دویم د مسجد اقصا نه د عرش معلا پورې دا به روایت مشهور سره ثابت تا، کم سړی د دین انکار کوي دا بدعتي او گمراه دی. دریم چې د عرش معلا نه والا د الله دیدار جنت جهنم پورې، دغه به خبر واحد سره هغه ثابت ده، یو سړی د دین انکار وکړو دا سړی ګناهګار دی. او وای دا واقعیا داسې شی وه چې نبی علیه الصلاة والسلام د کم کټ نه پاسېدلی او د کمې ونې سره سر لګېدلی و، چکر یې ولګه واپس راغی. ابن کثیر رحم الله روایت راوړی دی. او بیا هغه بستره هماغه شانتې ګرم او هغه شانتې ونه لا سنډېده. غالبا ابو جهل د ابوبکر صدیق نه تپوس وکړو، ویې راشه که نه یار خو دې نن بل سوی. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک العیاذ بالله وی ولې وای چې د شپې لاړم او جنت جهنم ولیدو، بر عرش ته لاړم چکر هر څه مې ولګو. وی که د الله رسول وی بالکل حق او سچ دی، او که د الله د رسول نه مازیوا بل څوک دا تذکره کوي بیا خبره حقیقت پکې نشته. هغه وی د الله رسول وی که نه د الله رسول خو هغو منو نه. نو هغه ابوبکر صدیق ورته وفرمیل وی که د الله رسول ویلي بالکل دا حق او سچ دی. او یو موقع باندې نبی علیہ السلام یو تذکره وکړه، ویلار شه د ابوبکر د عمر نه تپوس وکړي، بلکې هغه به د دې تایید کوي. الن کې هغو ته دا خبرې پته نه وه، خو ځکه وي نبی علیہ الصلاة والسلام په هغوی باندې په هغوی باندې اعتماد او په هغوی باندې پوره بروسه وه. نو انشاءالله دا صورت د سر کې بیا 3 قسمه واقعات دي. انشاءالله تفصیلا واقعه به 2-3 ورځو کې ذکر کوو. د معراج واقعه، اسراء او معراج څه ته وایي، اسراء څه ته وایي، او بیا په سبحان کې چې دا قرآن کریم کې کم کم آیاتونو کې را تذکره راغله. نو الله دې توفیق راکړي د ویلو، او چې څه یې واورېدل او څه یې وویل الله دې د عمل توفیق راکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.